أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سورة الأنعام 153 نمبر آیت. په دې 153 نمبر آیت کې لسم نمبر حکم ذکر کیږي. مخکې نه چې کوم کافرانو، عیسایانو، یهودیانو یا مشرکانو د ځان نه څیزونه حرامول او حلالول او په شرک پیغلي کې اخته و، د هغې په رد کې الله تعالی داسې وویل نبي علیه السلام ته چې ته خلکو ته ووایه چې تاسو راشئ اتلو ما حرم ربکم، هغه څه ته بیانوم چې کوم الله تعالی په تاسو باندې حرام کړي دي، واقعي حرام دي او د ځان نه څیزونه مه حراموئ. د دغه ځای نه راواخله چې تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم نه راواخله 151 نمبر آیت. د دې ځای نه پورې وان هذا صراطي مستقیما پورې لس احکام ذکر شو، لس محرمات ذکر شو، چې څونه حرام دي. نو لسم نمبر دا دی چې وان هذا صراطي مستقیما، یقینا دا قرآن، هذا دا قرآن یا دا اسلام، صراطي لاره زما ده. بدې وان هذا صراطي کې د خبرې ته اشاره ده چې دا بره نه احکام چې کوم ذکر شو، یوازې دا دین اسلام نه دی، یوازې نه احکام باندې کار نه کیږي، بلکې مکمل دین او اسلام چې کوم دی، مکمل دین اسلام، مکمل قرآن. نو دا د الله تعالی لاره ده. نو په لاره باندې خلک یو مقصد ته، یو منزل ته رسیږي. نو تاسو که په دې لاره باندې روان شوئ د الله تعالی رضا ته، جنت ته به ځان ورسوئ مستقیما سیده، چې کوږوالی پکې نشته، خطا کېده پکې نشته. فاتبعوه، نو دې لارې تابعداري وکړئ، د دې قرآن یا د اسلام تابعداري وکړئ. ولا تتبعوا السبل، تاسو تابعداري د ډیرو لارو مه کوئ. سبل جمع د سبیل، سبیل یوې لارې ته وایي، سبل ډیرو ته ویل کېږي، یعنې په ډیرو لارو باندې مه ځئ چې د اسلام او د شریعت نه علاوه مختلف نورې لارې را برسېره کړي. چېرې به دې نور بدل لارو باندې به موږ هدف ته ځان ورسوو، د الله تعالی رضا به حاصل کړو. نو وایي دا کار مه کوئ. فتفرق بکم عن سبیله، جدا به کې تاسو دغه لاره عن سبیله، د لارې د الله نه. په نورو لارو چې لاړئ نو د اسماني دین، اسماني شریعت نه به جدا پاتې شئ، د دین نه به غافله پاتې شئ، بد عمله به پاتې شئ، ګمراه به شئ. ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون. په دې خبرو باندې تاسو ته وصیت کوي الله تعالی. مخکې موږ ویلي وصیت کلک حکم ته ویل کېږي، مضبوط حکم ته. لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو پرهیزګاران شئ. په دې درې آیاتونو کې لس احکام پوره شو، او په دې لس احکامو کې ډېر عجیبه غونډه کې اندازې وکړو. اولنی حکم چې کوم ذکر شو، اولنی آیات کې 15 احکام ذکر شوي دي، یعنی 15 کارونه داسې ذکر شوي دي چې هغه حرام دي، د هغې د کولو نه ځان بچ کول پکار دي. او په دغه 15 کې اکثر مشرکان اخته وو چې په هغې کې خپل اولاد وجلو، دغه شان د کې فحاشیانې وي او نورې خبرې وي، د مور او پلار نافرمانیانې وي. نو دا هغه خبرې وي چې دا د عقل هم خلاف وي، د شریعت هم خلاف وي. نو د هغې د دغه اولني 15 احکامو د ذکر کولو نه وروسته الله تعالی وویل لعلکم تعقلون، دې دپاره چې تاسو عقلمن خلک جوړ شي، معاشره کې ستاسو قدر او عزت هم پیدا شي، د الله تعالی په نزد هم پیدا شي. ځکه د مور او پلار نافرماني، اولاد وجل د ولږې د وجې نه، فحاشۍ ته نږدې کېدل، فحاشي اختیارول، د هغه کارونه دي چې هم جرمونه دي، هم په دې معاشره کې به سړی بد ښکاري، عقل یې هم نه مني. خو غونډ خلک پې اخته وو، نو دین پې اخته وو. نو د دغه 15 احکامو نه ذکر کولو نه وروسته الله تعالی تعقلون ویل چې تاسو عقلمن جوړ شئ. یعنې دا مطلب د دفعاتو باندې ذکر نه شو، بلکې د هغې دپاره حکمت او تربیت هم ذکر شو. دې نه معلومېږي دا چې قرآن تش قانون او دفعات نه دي، بلکې د تربیت او د پرورش یو انداز هم سره شامل دی، چې د پرورش او تربیت نه د الله تعالی غ محبت هم معلومیږي، چې دغه احکامو ذکر کولو هغه حکمت الله تعالی ذکر کوي چې عقلمن خلک جوړ شي. بیا په دویم آیات کې چې کوم دی، کوم احکام ذکر شوي دي، د هغې نه وروسته الله تعالی وایي لعلکم تذکرون، دې دپاره تاسو نصیحت قبول کړئ یا دهاني ته وشي. نو په هغې کې چې کوم احکام ذکر شوي دي، نو هغه د یتیم مال خوړل دي، دغه چانده کې په تجارت په دوران کې په پیمانه او تور کې کمی او زیاتې کول دي، د ظلم او د عدل خبره نه کول دي، یعنی ظلم کول دي، چا طرفداري کول دي په پیسرو کې، په خبرو کې،
او دا کارونه چې کسان نه کیږي د غفلت سره کیږي سړي باندې غفلت غالب شي نو دا جرمونه دي صادر شي نو دغه جرمونو د ذکر کول ورس تذکرون ویل چې کله سړي ته الله تعالی ور یاد قیامت ته ور یاد حساب کتاب ور یاد هغه د جرمونو نه ځان ساتي د دې اخیرانی آیات نورس ته تتقون ویل نو بده کې حکمت اشاره دی خبره ده چې باطل لار نه ځان بچ کول او بسم لار باندې تک کول د الله تعالی په فضل او مهرباني سره کیږي د الله تعالی په امداد سره کیږي بغیر د الله تعالی د امداد نه د باطل لار نه ځان بچ کول او بسم لار باندې تک کول د انسان د وسه د اختیاري واځي نه ده چې صبر د الله تعالی مرسته ور سره نه نو کوم کسان چې بسم لار روان دي ناغیر شکر ادا کول پکار د الله تعالی مرسته حاصلول پکار دي الله تعالی ثم اتینا موسی الكتاب بیا موږ ورکړیو موسی علیه السلام ته کتاب د تعقیب ذکری ویل کیږي ان دا معنا نه ده چې قران نازل شو دغه احکام ذکر شو دغه نه بعد موسی علیه السلام ته کتاب ملو شو دې څه مطلب نه دی بلکې مطلب دا دی چې د شرک فعلی او شرک اعتقادي د تردید نورستا دا خبره معلومه کا او دې خبر درستا پامي چې اوس د نبوت او د رسالت باس روان شو د نبی علیه السلام د پیغمبري د اثبات لپاره دلایل ذکر کیږي نو د شرک در تردید نورستا او توحید ثابتولو نه بعد اوس د نبی علیہ السلام د رسالت د لپاره دلایل ذکر کیږي الله تعالی ثم بیا اذا اوس دا خبره واوره چې اتینا موږ ورکړیو موسی کتاب موسی علیہ السلام ته کتاب موسی علیہ السلام کتاب د ذکر کولو د دې واقعې د نقل کولو مطلب دا دی چې پیغمبري نه به ناشنا شي نه دی بلکې د نبی علیہ السلام نه مخکې موسی علیہ السلام پیغمبرو يهوديانو خمانو عیسی علیہ السلام پیغمبرو عیسایانو منلو نو دوی په ځین کې دا خبره د مخکې نه موجوده را چې پیغمبران الله تعالی را لېږلي دي د مخکې نه او د پیغمبرانو سلسله په دنیا کې شته نو د تعجب خبره نه ده چې انسان پیغمبر جوړېدی نشي او یتیم څنګه پیغمبر شو انسان څنګه پیغمبر شو ولی پیغمبر راغی دا هیڅ تعجب خبره نه ده ځکه د مخکې نه پیغمبرانو دغه ترتیب روان دي تاسو خمنئ تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء تماما پورا د موسی علیہ السلام کتاب نازل الله تعالی موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړو پورا کتاب کامل کتاب او دا علی الذی احسن احسن علی الذی احسن دا پورا و د هغه کسانو د پاره یا پورا نعمت د هغه کسانو د پاره احسن چې هغوی نیکان خلق احسن نه مراد هغه خلق د جاګه د دینداري د نیکوالی هغه طلب او هغه سوچ فکر موجودي نو حاصل دا چې موسی علیہ السلام ته کوم کتاب ورکړل شو دا د هغه کسانو د پاره پورا نعمت او پورا احسان و چې کوم د الله تعالی رضا لټي او هغه غواړي چې نیک عمل وکړي او د شریعت برابر وچري هغه د لپاره تورات پورا کتاب وتفصيلا لكل شيء او د کې تفصیل او د هر یو شی لپاره د هر شي نه مراد ضرورت د دین تی مراد دي چې کوم چې په دین کې ضرورت شته نو خبره په تورات کې مکمل ذکر وي او چې کوم خبرو ته په تورات کې کوم خبرو ته په دین کې ضرورت نشته دي نو هغه خبرې په تورات کې نه وي نو اعتراض را نه غي چې په تورات کې خود هر شي باس نشته دي ډېری خبرې ته پاتې شوی دي علمي طب پکې نشته دي دا ساينسي ایجادات پکې نشته دي بلا خبرې پکې نشته تجوید پکې نشته بلا خبره پکې نشته دي تاریخ پکې دومره نشته دي نو اعتراض په دې زمانه باندې وجه ختم شي چې کوم خبرو ضرورت نه خبرې نقل شوی دي تورات کې او چې کوم په دین کې غټ ضرورت نشته هغه نه نقل شوی نو تفصیل د هر هغه شی چې کوم ته بدن کې ضرورت شته دا معنا چې کوم د تفسیر خازن ذکر کړل تفسیر بحر محیط ابن کثیر روح المانی د ټول نقل کړی دا وهدن او دا هدایت او رهنمایي ورحمتان او دا رحمتو لعلهم دې د فارج داخل بلقاء ربهم د ملاقات در خپل باندې یؤمنون یقین وکي ایمان پر راوړي تورات دومره صفاتونو والا کتاب الله تعالی دې لپاره را لګلو چې د خلکو خپل رب باندې یقین او ایمان راشي او دا هغه تمام احکام ومني وهذا کتاب او دا قران تورات د خپل زمانه پورې وو انجیل د خپل زمانه پورې وو چې کله د هغه زمانه ختم شونه الله تعالی وهذا کتاب او دا کتاب دا مې ویل نازل کړی دی انزلناه موږ نازل کړی دی مبارک دا برکتی دی دا د قران صفاتونه دي اولنه کې صفات دار چې کتاب دا لوی کتاب دی ګرامر په اصطلاح کې دا کتابونو کې دا تنوین چې کوم دی دو پیشونه چې کوم راغلي در تعظیم او د عظمت په معنا سره راځي نو معنی دا شو چې دا ډېر لوی کتاب دی
انزلناه موږ نازل کړی دی الله تعالی وایي نو دا دویم صفت شو او د انزلناه نه په خپله باندې کتاب لویوالی معلومیږي چې الله تعالی را لېږلی هغه بسن کتاب وي ځکه د چا پیغام د پیغام را لېږونکي نه معلومیږي که یو عام زمیندار خط راولېږي د هغې څه حیثیت دي او که بادشاه خط راولېږي نو هغې څه حیثیت وي چې الله تعالی پیغام یې به څنګه وي نو د انزلناه نه د کتاب قرآن لویوالی په خپله باندې معلوم شو مبارکون برکتي دی برکت څه ته ویل کېږي قرآن څنګه برکتي کتاب دی برکت دې ته ویل کېږي چې یو شی لږ کار پرې ډېر وشي دا برکت دی او د دې په مقابل کې سپېروالی دې ته وایي چې شی به ډېر ضرورت نه پوره کوي کار پرې نه کېږي نو قرآن داسې کتاب دی چې دا که لږه وي نو کار پرې ډېر کېږي څه مطلب اوس ګوره د دې یو حرف چې ته ولولې نو لس نیکۍ را پیدا کوي نو په کار دا و د یو حرف په سر باندې یو نیکۍ حاصله شوې دا لس چې راغلې نو دا ډېر دا لسچون د برکت شو بیا دغه شان ده کې په کم ځګین کې چې تلاوت کېږي هغه ځای هم برکتي دی مثال په طور باندې اولنی تلاوت چې کوم دی په خانه کعبه کې وشو خانه کعبه مکه کې قرآن نازل شو نو په خانه کعبه کې دومره برکات دی چې یو نیکي په 1 لاکھ کې شمارېږي په رمضان کې نازل شو قرآن نو رمضان هم چې برکات راښکو ځان ته نو په رمضان کې یو نیکي او یو ته ورسېدله دغه ترتیب باندې قرآن برکت دی هغه سړی په عمر کې برکت چې کم د قرآن سره مناسبت د هغه سړی د خپل عمر نه خبرېږي نه چې بسته کې تېر شو چې کم د قرآن نه لرې اوسېږي دغه شان ده کې کم خلکو تعلق چې د قرآني تعلیمات او تلاوت سره یي هغه به خپل ژوند کې خوشحاله مطمئني او چې کم خلکو تعلق د قرآن سره نه دی که څومره پیسه او څومره سہولیات لري خو خپل ژوند باندې هغوی تنګ دي او دومره ټینشن یې چې ټینشن لرې کولو لپاره د خوب ګولۍ بیا خوري داسې د دې نه علاوه نور ډېرې زیاتې خبرې شته نو دغه ټولې خبرې چې راجمع کړي نو دا برکت شو فاتبعوه د دې قرآن تابعداري وکړئ واتقوا او د الله نه ویرېږئ لعلکم دې دپاره ترحمون چې په تاسو باندې رحم وشي د خپل ځان د رحمت قابل جوړولو دپاره 2 نسخې شوي د قرآن تابعداري کول او د الله تعالی د مخالفت نه ځان ساتل یعنی کومې خبرې چې الله تعالی وتعالی لازمي کړي هغه عملي کول په کومې نه چې منې کړی د هغې نه ځان بچ کول دا 2 خبرې چې په تا به ځان کې راوستې ته د الله تعالی د رحمت قابلي په تا به رحم را کېږي د الله تعالی طرفه او دا 2 خبرې چې پکې نه وي بیا د رحم په تمه چې نه شي او چې کله رحم نه وي رحم په مقابل کې عذاب دی دا دواړه د یو بل تضاد دي عذاب او رحمت د یو بل تضاد دي نو چې عذاب راشي رحمت ختمي رحمت نه وي او چې رحمت راشي نو عذاب نه وي نو چې کله ته قرآن باندې عمل شروع کو او دا غسر تعلق برابر کړ ته د رحمت مستحق شوي چې کله د رحمت مستحق شوي عذابونو نه په خپله باندې لرې وتلې خو چې کله ته لرې وتلې د قرآن نه تعلیماتو نه تلاوت نه ګمراهۍ په لاره باندې تک شروع کو نو بیا رحمت ختم شو او چې کله رحمت لاړو نو عذاب خود به خود باندې متوجه شو یعنی په دې کې 3 صورت نشته چې عذاب هم نه یو رحمت هم نه دې صورت پکې نه